استعمار د قانون ازادي تر اوسه پورې نصیب نشوله. دا استعمار چې پاکستان ته تللی دا د قبایلو حاجي صاحب ترنګزی فقیر پي او دا د قبایلو علما د قبایلو ولسو چې استعمار یې وشړه نو پاکستان ته خو د هغې پیدا میلاو شوله خو قبایل تر اوسه پورې د استعمار د قانون تحت د پاکستان د حکمرانانو ساتلي دي. قبایل آتش فشان دي، قبایل اوپن ایئر پریزن دی، یو کلاو جیل دی. قبایل نن د هر قسمه بشري حقوق نه محرومه دي. لہذا زه د صاحبزاده هارون رشید صاحب دې خبرې سره اتفاق کوم چې کم 22وی آئینی ترمیم دا پیش شوی دی د قبایلو د طرف نه په اسمبلی کې د هغې تحت دی قبایل خیبر پختونخوا کې ضم کړي او د سرتاج عزیز کمیټې منلې ده د هغې تحت دی فوري طور خیبر پختونخوا کې دا قبایل ضم کړي. نن چې څوک د اف سی آر ملګرتیا کوي زه یم چې اف سی آر مو ډېر خوښ دی په کورونو کې ځان له اف سی آر نافظ کړي په پاټو کې ځان له اف سی آر نافظ کړي. نن د قبایلو باندې دا توره شپه د دې اف سی آر د وجې نه مسلط ده او څوک چې وایي ریفرنډم پکار دی دا ریفرنډم دی. دې رپورټ کې ښودل شوي دي د قبایلو په قومي اسمبلی کې چې کوم رپورټ کړی ټول پولیټیکل پارټیز د قبایل دا مني چې اف سی آر دې ختم کړی شي خیبر پختونخوا کې دې ضم کړی شي. دا ریفرنډم دی نور ریفرنډم نه منو نور د ریفرنډم په نوم باندې په قبایلو توره شپه مسلط کول نه منو نور د سټیټس کو د حمایت کوونکي دا حق کاندې او تاهیري حربې نه منو. انشاءالله دا خپل جدوجہد په موږ نتیجې ته رسو او دا خپل کوشش په جاري ساتو انشاءالله. وروڼو زه په دې رپورټ کې دا لیکلي چې 31 دسمبر 2016 آخري ورځ ده د ټي ډي پي د واپس کولو. 31 دسمبر 2016 کې شاید 15 ورځې پاتې دي. شاید 15 ورځې به ته نور موږ وګورو. تا په خپله په دې رپورټ کې ویلي دي 31 دسمبر 2016 کې به واپس کومه. 31 دسمبر 2016 نه پس که زما یو قبایلي مشر زما یو قبایلي رور دا د خپل کور نه باري زه به ستا په ګریوان کې بیا لاس اچومه او زه به ستا محاصره او ستا ګیله بیا کوم. مونږ دا خبره کوو صفا دا مطالبات کوو چې د قبایلو په نوم 1400 ارب روپۍ راغلي دي ما له هغې حساب کتاب راکړه. لومبۍ مطالبه دا ده. دویمه مطالبه دا ده چې فوري طور ټي ډي پي خپلو کورونو ته واپس ولېږه. درېیمه مطالبه دا ده چې سی پیک کېږي سی پیک روان دی. سی پیک زما د قبایلو لومبۍ حق دی. د پاکستان دپاره ټولو نه زیاتې قربانۍ او یاد کاله قبایلو ورکړي دي. سی پیک باندې لومبۍ حق د قبایلو دی. قبایلو د سی پیک د ټولو بینیفټس نه او د ټولو فوایدو نه استفادې مکول کړی شي. او وروڼو موږ دا خبره کوو چې فوري طور دی مرج وشي بلدیاتي انتخابات کې وشي 1 کروڑ آبادي ده خو تا د میډیکل کالج نه د یونیورسټیو نه او د تعلیمي ادارو نه محرومه ساتلې ده. په دې رپورټ کې تا د میډیکل کالج ذکر کړی دی نه د زنانو یونیورسټۍ ذکر کړی دی نه د قبایلي یونیورسټۍ ذکر کړی دی. فوري طور ما ته میډیکل کالجونه پکار دي یونیورسټۍ پکار دي انجینرینګ کالجونه او یونیورسټۍ پکار دي. بلدیاتي اصول بلدیاتي نظام په ټول پاکستان کې راغی په څلورو وړو صوبو کې راغی. زما قبایل د بلدیاتي نظام نه محرومه دی. فوري طور ما ته بلدیاتي نظام پکار دی. ټیوبویله ختم شولو بجلي نشته دی. د لوډ شیډینګ دا ظلم د قبایلو نه ختم کړي او ټولې ټیوبویلې دا سولر سسټم باندې منتقل کړي چې زما په قبایلو کې کرکیله بنیادي معاش ذریعه ده او هغه د ملا تیر د قبایلو د معیشت هغه بحال کړی شي. او وروڼو انشاءالله زه جناب سراج الحق صاحب ته دا خبره کوم چې دا جرګه ده او دا اخري جرګه نورې جرګې به نه کوو. جرګې د سلا مشورې لپاره کېږي. سلا مشوره مونږ کړې ده. مونږ متفق یو چې مونږ له به 1400 ارب روپۍ حساب راکړي. مونږ متفق یو چې اف سی آر پرځای کوو. مونږ متفق یو خیبر پختونخوا کې شاملېږو. مونږ متفق یو میډیکل کالج یونیورسټي زموږ پکار ده. مونږ متفق یو سی پیک زموږ حق دی. مونږ متفق یو چې بشري حقوق زموږ حق دی. نورې به جرګې نه کوو نورې به جلسې نورې به دردي نورې به ګیرانې او نور به په زور باندې د خپل حق لرو. د جناب سراج الحق صاحب ته محترم امیر جماعت ته د
قبایلو سالاري ته د قبایلي هیرو یې دا په ځوانۍ کې د قبایلو دپاره د ظلم مقابله کړې ده مونږ ته اعلان وکړه قبایل تیار دي خیبر پښتونخوا جماعت اسلامي تیار دی مونږ ستاسو د اعلان په انتظار یو جرګې مو وکړې مشورې مو وکړې سلا مصلحت مو وکړو نور مونږ د ظلم په ګریوان کې لاس اچول غواړو مونږ د تاریخ راکړه مونږ ته اعلان راکړه مونږ ته راهنمایي راکړه ستاسو په قیادت کې به انشاءالله دا اصیان د ظلم دا قانون انشاءالله مونږ شنو او د قبایلو دا توره شپه به پرون سبا او پرون سهار کې راخېجو زه په آخره کې ستاسو د ټول هم شکریه ادا کوم د میډیا هم شکریه ادا کوم دا د کیمرې سترګه دا زمونږ فوج دی دا زمونږ وسله ده خو په نیو ټي وي باندې حکومت پابندي لګولې ده یو طرف ته حکومت وایي دهشتګردۍ خلاف یم او په خپله د ټي وي کیمرې او د ټي وي سکرین بندوي پیمراګردي کوي دهشتګردي کوي مونږ د میډیا د ازادۍ په حق کې یو څنګه چې د قبایلو د ازادۍ په حق کې یو او د نیو ټي وي بندش د دې مذمت کوو او حکومت ته وایو چې د میډیا اواز مه دباوه میډیا زموږ غوږونه دي میډیا زموږ سترګه ده میډیا زموږ ژبه ده میډیا زموږ چغه ده او موږ د ظلم خلاف میډیا سره په یو صف کې ولاړ یو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین